بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قرآن دا اللہ رب العالمین آخری کتاب پر ټولو کتابونو کې مبارک اور پر ټولو کتابونو کې کامل کتاب دی. د تمام دنیا اصلاح د دنیا او د آخر د انسانانو او د پیریانو صرف اور صرف دا اللہ پا کتاب دا چې اللہ کتاب علم عقیدہ او عمل شی نو پا دی کامیابی دا. دا اصلاح بل پروگرام دنیا کی دا مخلوق دا فائدی دا دنیا او دا آخر نشتے. کس وقتی اصلاح راشی اور جذباتی خبرئی نو سات سرا ختم شی. مستقل اور پائیدار کار نہیں. د مدینی لوی عالم مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی وی لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. دا دی امت رستنی تر قیامتا نشی سمولے اسیو بیان اسیو کتاب اسیو پروگرام و دعوت بے داغنا چه اولنی سم کریو. اولنی چه سم کریو نو داغینم دے القرآن. او حالات معلوم دی چه اولنی پس حالو دا عقیدی او دا عمل په دوه میدانونو کې څومره وروستو هغه څرګنده خبره ده. امام دارمی رحمه الله تعالی خپل سنن الدارمی شروع چې کې اول باب نو د دې ځای کوي باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. دا رسول علیہ الصلاة والسلام دا دعوتی کار دا شروع کولو نمخ کی خلق پس حال باندیو نا حالات ذکر کری یو سو. دارمی خپل کتاب شروع د دین زکه کړلا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت او داغه د پروګرام کامیابی دنیا ته څرګند شي چې څومره کامیاب او څومره مکمل انداز وو. د عقیدې خبره خودم روانه وا کہ سره د الله رب العالمین د منلو نه کہ الله یې مانو، رازق یې مانو، مالک یې مانو، پیدا کون کې مړون کې مانو. دا نور صفاتونه ولمنل خود دې سره
دا الله رب العالمین او خپل منځ کې 380 بوتان د نیکانو شهیدانو اولیاء انبیاء علیهم السلام نقشې جوړ کړې وي صورتونه جوړ کړو او داغو یادګارونه جوړ کړی شکلونو ته صنم و اسنام جوړ کړی د ساواله شکل نه او تعظیمی کی خلق الذی راضی نو عربی جبه کې دیتا وسن وی که څه شی معلوم د لري نه د کېده نو بیا ته نصاب وی او نصب جمع راځي دا چې سو دی او یبا نو دای چا پوری تړلی چې تړون نه نو د ونی تعظیم نه کوي چا پوری تړون نه نو ګټه نه سټي چې چا پوری سے تړون نه لوی چا پوری نو د قبر خاور نه خوري نه پزان باندې مګي خو چاته تړون چاته نسبت کوي نو په دې وجه باندې داغه تعظیم کوي نو دا 380 دا په کعبه معظمه د پاسا دیوالونو باندې او سپ کې دنه پراتو د دنیا د مخ اول شهید حابیل د آدم علیه السلام صلبی بچی خپل چې قریش بیا لفظ کم کړو نو هوبل به وتوي دا په کعبه کې دنه پروتو شکل له جوړ کړو او د فتح او د کامیابی ذریعہ ګڼله د کفر اسلام د دریم کال لوی جنگ چې خارجیان په اسلامی مملکت باندې هجوم کړو راغلی حمله کوله ابو سفیان سالاری کوله کمان او نور سره ډېر خلک پدې کې شریکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د گاون اهل الكتاب علماء سوء یهود هغه په دې سازش کې شریکانو نو کله چې جنگ وشو الله احسانو کو میدان د مسلمان په لاس پاتې شو فتح او کامیابی د مسلمانانو وا اصحابان او یاتن شهیدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت زخمی شو خو میدان د مسلمانانو لاس کې د پښتنو اوسم دا طریقه ده چې په خبره باندې یو بل سره علم شي جنگ توپک شروع شي نو ګوري دي دا چې په کوم خبره مختی او په کوم ځای پولا غر پټي یا خزه باندې هغه د چا په لاس پاتې شو چې هغه په لاس پاتې شي اگر کدا غول مړی وډی روشي زیان تاوانی موشي او چې په کوم څنګه خبره په لاس پاتې شي نو ټول دنیا وي دوه غټلا عزت دوسه پاتې شو ا مقدمه دیاو دوه غټل وي عزیز علیکم دغه خبره وي چې کومه خبره ویل دا غټینګه کی
نو په دې عنوان باندې اگر که صحابه شهیدان شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو دومره خطرناک خبره چې आवाज شو الا ان محمدن قد قتل خدا ټول یو میدان د مسلمان پلاسو شرمېدل کافر لاړ نو په دې تلو کې په دې غرا او دوکا خوشالۍ باندې چې میدان مونږه ګټل دي ځکه مړی هم کړی دي ابو سفیان आवाज د هوبل په نوم کړو اولو هوبل اولو هوبل هوبل جی هوبل زندہ باد زندہ باد موږ له فتح راکړه او کامیابی نو دا نقشه او کالبوت په کعبه کې دنه پروتو د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام صورت جو کړو کعبه کې دنه پروتو استپ دیوالونو د پاسه پراتو نو دا عقیدی حالت دې ته رسیدلو قسمت به د بوتانو نه معلومو قسنه به وکړو او سره به خسونی پراتو د نصف فیصله به هغه باندې کولا چا بارکی بشکو چې دا د دې نصب نه دی او کنه دی نو الته به خسونی اچول د مرګ ژوند فیصله دا هغه په خپل باندې کولی عبد الله د عبد المطلب نه راولې زوی قابل رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار خپل منخ کی عبد المطلب راوسته وې زیل علوم کعبه سره نږدې دا لالولو دیو منحرو زیل علوم زما منخ پورا شهره الله پورا کړی دی هغه قرآن باندې ملي کوي کاغذ الله پیدا کړ او قرآن کې لیکي په قرآن کې لیکي چې قرآن نه لیکي په کاغذ لیکي په قرآن نه لیکي عبد الله لالول راوستو الله پورا کړی مدار دلته کې لالو نو بچیان خپل لالو او منځ کې شو عبد الله لالو ته پر نه کو خو ته خسن یو کا دا غوخ مولا لاله کا منخ می کړو خلق می نه پری دی لالو ته دزوی تماته مساله وکا دا غو ته چلو خو خسنه کوا یو خسنه د وخانو لس یو د عبد الله کدو وخانو راو خود نو مسئله دا چې ستا نظر الله په وخانو بدل کو حلال کا کدو زوی دی راو خود نو وخان شل کا و بیا خسنه وکا تراغی کوا چې ستا د زوی په نوم باندې خسنه پاتې شي د وخانو په نوم راوخی نو غدا کسب مکه کې کړو کعبه کې دنه ټول قوم غوندو او خسنی کول چې سلو ته ورسېدلو خان یو طرف ته عبد الله نو د سلو خانو په خسنه خود د عبد الله خسنه ورتاو پاتې شو خلک خوشاله شو مبارکی دل ورکړه چې ستانه الله قبول رسول خان علی نو دا قسمت معلومول د بوتانو په خسنو او د بوتانو په څنګ کې من جورانو بقول خریطه کسوره بصخا هغه کې به خسونی واچول تاو د به کړه او بیا به تیور اغس دا نو د دین غټه فیصله به په دې بوتانو په خسنو باندې کولی عقیده خود سے گندا
بلخوا عملی او اخلاقی حالت سو خو په کیوم ډیرو حوالی بد په کیوم ډیرو د کعبین چا پیر به طواف نارینو په لغړه باندې دروازه کاو او جنکو به بربنده سټلې غوتا د شپې کاو او دا به ثواب غنو چې وجود ټول بربني نو ثواب کامل له عقیده ګندا عمل پلیت د بد اخلاقیو لونه به ژوندې دفنولې دریاب ته به غورځولې ژوندې به قبر کندې ته غورځولې اپنا به کړې زنیو چا لاله به کړې ومنهم من يذبحها غراب القرآن ولوی زنیو چا لالولې به لاله به کړې جزانی او به غورځولې نو اخلاقی حالت داسې ګنداو قرآن داوی کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها عقیده و عمل داسې بربادو د خلکو چې مرګ پاتیو په منځ کې کنه جهنمو الله خلاص کړ او داوم وی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم دیو بل دشمنان وی الله استاسو دیو بل سره محبت پزړونو کې پیدا کو نورونه رونه شولای سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کا سلورم دی دا شانتا داوم القرآن وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم سورة الانفال کی وئی ټول دنیا دې دوه منځ کې لګولې نو جوړه خو مینه باندې نو راوستي الله راوستا اخلاق تباہ بربادو او عقائد ما اعمالم دمری پوری اعمال برباد شیو اخلاقی چو زنانه سره با لسطو تنو تیارانا اکڑا پرداگا بچه چی بے پیدا شو نو دا داغی پہ فیصلہ ہو کہ آغی بھی چرا دفران کیے نو بس داغا بچه بو نو نورو بنو دا د جاہلیت پا نکاؤنو کی یو نکاو یو طریقہ وغتا با حساب کو دا شرم نگرنا دغت نزدی طریقہ اندوانو کی وسم شتے یو زنانا د څلورو تن سره نکاح کوي څلورو تن لور نکاح کوي اپ نمبر باندې بچي چې هغه وی چې د فلان کې دینو د حسابي بیا داوم اندوانو کشته بد اخلاقی وسو چې د مشرور خزا دا د ټول ورونو شریکي شرم بک پکې نشته نو داسې اخلاق تقریبا مکه والو داسې مدینه د خلکو د نورو هیڅ به سبا ځان خبره تر نو په کلی به حمله وشوله د بل ځای نه به خلک راغی خلق به زیر و زبر کو مال و دولت به تختو الکان جنکی چې په پلاس رالو نو دا به بوتلی خو بیزتی به نه کولولا دا به غوسه خوي
نو بیا به دا خلق رایوځه شو جرګه به وکړله خلق به منځ کې وګرځېد چې سړي سر 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ ورکوي چې راخلاصې کړو نو دا پیسې به جمع کړه غوله به ورکړي خپل افراد به یې راوستو په دغسې حالتونو کې قرآن آواز اوچت که او سورت راغی سورة النساء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خونیه تعلیمات سره ټل شو هغه خلق چې ډاکوانو نو بیا محافظان شو هغه چې د عصمت شلون کی ختمون کیو هغه بیا څوکیداران شو د عصمت پاک لمنتیا هغه خلق چې خون خوارو یو بل ویني بیسکلی هغه یو بل څوکیداری شروع کړه د قرآن دعوتو هغه خلق چې په هر ځای به سجده کوله هر ونه به تعظیم به کاو د نلیدونکو څیزونو تعظیمونه به کول پیریان جنات هغه داسې سم شو چې رسول علیه السلام وایي ان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی جزیرة العرب شیطان د عرب په جزیره کې د عبادت نه امید شه دی نور گناهونه وکیږي فسادونه اختلافونه او شرک نه امید شه شرک بنئ ولكن فی التحریش پارول به یو بلتا او شرک بنئ پکې د قرآن داسې اصلاح شو د قرآن داسې اصلاح شو چې یو بل نه بازارې د بیا قرآن داسې اصلاح وکړه چې په ژوندۍ خخولي ا د جینې د کېدو خبر به بدل کېده اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم چې به ته وویل شو لور دې وشوه نو سټکولی به شو د خفګان نه او د غم نه به درینګلی و برداشت به ترې نه کېده نو چې دغه حالت و او عمر وی ما كنا نعد النساء شيئا د خپل جاهلیت خبره کې مدینه کې ما كنا نعد النساء شيئا منګه جنکای زنانا اسم نساء بولی چې دا عمله څه شی دی نو مدینی ترالو منګه جنکو قدر زنانا وکړي نو هغه خلق چې ژوندۍ به خولي او هغه خلق چې هغه به جنکۍ په میراث کې تقسیمولي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها جنکۍ په نکاح کې په میراث کې تقسیمولي اوستي وي هغه خلق دا غو اصلاح په قرآن شو او د جنکو حقونه قرآن بیان کړه ذکر کړه دارمی ذکر وی چې د خلقو اصلاح به د قرآن نه د تعلیماتو په بل څه نه کیږي کنه د دنیا حالت داو نو دا کتاب دے د اصلاح فيه شفاء للناس دا د معاشریم دارو دی
د زړونو هم دارو دي او د اعمالو هم دارو دي علاج دي. آسمانی کتابونو ټولو کې دا کمال دی، خو د ټولو نه کامل آسمانی کتاب قرآن دی. ذکر مالک وی رحمه الله تعالی اس یو دعوت، اس یو عمل، اس یو حرکت د مخلوق اصلاح نشي کوله تر قیامته بے دا خوننا چې د قرآن په نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی د دنیا ته. نو بیا ضروری شو چې قرآن خلق زدکی او داغی پر رنگ باندې ځان رنگ کی. صبغت الله ومن احسن من الله صبغه، دا رنگ پیدا کول غواړي. دیتا الله احسان ویلی دی. دو خبرې الله د احسان ذکر کړی دي. یو کتاب، دویم معلم د کتاب. د کتاب خونه کړی دا صراط مستقیم کی سورہ فاتحہ. د معلم د کتاب مقام ذکر کړی دی الذین انعمت علیہم. انعام دا اللہ رب العالمین د کتاب او د معلم ورکول دی. لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ہوئی دی نعمتون تپوسل بشائی. د نعمتون لوی نعمت دا اللہ ورکڑے پروگرام دے او بیا د نعمتون لوی نعمت د معلم د کتاب ورکول دی. کتاب یہ معلم نہیں فائدہ نشی اغسطے خلق. معلم یہ تو فائدہ بتیورسی او پروگرام با پایدار نه پاتی کی چې کتابی که کله خبره کې رد و بدل راځي معلم نه نو کتاب ته مراجعه کوي کنه. معلم هم نشته کتاب هم نشته نو دواړه رڼاګانې ختم شي. بیا د کتاب او د معلم د کتاب د معاشري د کلی کلویغی او د ملک د سمولو صورت چې رڼا پی راځي سورۃ النور کې دوه پیوزي ذکر کړی دي. یو ذلوی الله نور السماوات والارض، د زمکه او د اسمان رڼا د عقیده او د عمل او د اخلاق دا د الله د کتاب دا بل رڼا علی چې د الله د کتاب پر رڼای. نو دویم ځل باندې بیا معلمان خودلی دي. رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله. د دې رڼا معلمان، د دې کتاب مدرسان او خودون کی نارینا چې بل ته په خوراک کې جامه کې متازه نه خوراک خپل لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله.
بل ته د نه متازیدو مطلب دا نه دی چې سرمایه‌داري دولتمن وي نه دا غو توکل په الله باندې دی کبه د مخلوق ته د متازین الله ورکړه نو الحمدلله کواری نکړه نو برداشت کړي نبی علیہ السلام کور کې وا میاش ور بل نشو پخلیلا چا بشاودرو کجور دانی پاگه بے گزارا کولا الا الاسودان کجوری او بو عائشہ صدیقوی رضی اللہ تعالی عنہ پدی بے گزارا کولا نخورا خوالتم چنو خو پچا باندې نظر نو پیر الله رب العالمین عمر سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ لا يقيم امر الله الا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع دا اللہ دین نشو دولے نشی رسولے نشی کولے لیکن دا سے سڑے لا یصانع چاہا کی نرمی نہیں گزارا کول پکی نہیں بناوٹ نہیں ولا یضارع چاہا کی کمزورتیاں نہیں زراعت بل تتابع کېدل او ذلیلہ کېدل دا پکی نہیں ولا يتبع المطامع او چاہا تمو پسی سترگینیو کے چکلی تابیدار نہیں چه دی زنه بخیر راشی او دی زنه بخیر راشی نو چه دا پکی نئی نو اغبد اللہ دینو درائی ذکر قرآن ہوئی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت او بیع اللہ دا ذکر نہ غافلی یعنی ځان په هر طریقه چې جایز که مزدوری د خو ډوډۍ پیدا کوي چاته محتاج نه جامه پیزار د گزارې پروا چا نه ساتي سفیان ثوری رحمه الله تعالی لوی عالم محدث مجتهد دی هغه تجارت کو سمامولی غونی تجارت پیکاو نو چاوتوی وستا تجارت تا ساجت تی ذکر علماء لباغ وسترا دی بیت المال نا دیر پیسی ورکوله کی دی مینت سنت تا پکی حاجت نو مسلمان حاکم با اولی کل چه دا سے عالم دے درس کی دا حدیث و دا فقی نو دا بیت المال لبا دا غیر ضرورت مناسب عطوا مقرر شوا دا بلا پا میاش کلش پا گوا میاش کل پا کال ورکوله که بید سا مطالبینا نو چه چا با ناغستن آغا پاگی که خود مختارون سفیانی ثوری ته تصر سوداگیری کئی اغوی لولاها لتمندلت بی بنو العباس امام نصفی مدارک کی داغا قول نقل کرده نور علماء لولاها لتمندلت بی بنو العباس کما خپل کاروبار نکولے
او خپل من نه خوړې نو زمانه به بنو العباس تولیه جوړ کړو لاسونه به باندې پاکول مندیل به رانه جوړ کړو یعنی چا غوسه اختیار به باندې کول ما به بیت المال نه غستا نو په ما به خپل کولو لتمندلت بی بنو العباس دغه وجره چې د دنیا لوی حکومت عباسی د منصور دانیقی حکومت د ابو حنیفه رحمه الله تعالی نور خطاو چې د خپل خوري بلکې د چې دوستان دي شاګردان دي زر دي او کلس زر دي نو هغه ټول له دی ورکي او منکې د حکومت سره د اشتراک کولونه د حکومت سره شریکېدونه منکې آزاد قوم دي نو دې چې وغواړي انقلاب راوستي شي نو ځکه هغه برداشت نکو هغه د منځل لري کو معلمین د کتاب معلمین د قرآن هغه بچو کی لا تلهیهم تجاره د دنیا کار کسب شته خو سره دا نه هغه ضرورت کړی دا او مقصد یې دین دی تعلیم دی د الله د کتاب زمونږ امامانو کې داسې کسان تیر شوي رحمهم الله حلوا به په حق کور هغه به بازار ته وخت خرڅه وکړه نو د ورځې خرڅ به پوره شو نو بیا براغه جمعات کې نو د فقه درس به شروع کو طالبانو ته دا برا جمع کېده وخت معلومو شمس الائمه حلوایی رحمه الله تعالی زکو ته حلوایی وی حلوا به خرڅولا نو ضرورت خرڅ به پوره شو نو بیا جمعات کې کېناست درس په کو بیا نو هغه چاته څه ضرورتو که فتوا رااله مسله رااله صافه پاکه ساکه به ویل ختم وکړه او که دغه به نو خپل درس به کوم ابو بکر جساس مشهور عالم دے فقہ حنفی کی اور آغا روایت تے مستقل روایت تے رہا ابو بکر جساس دا احکام القرآن پنم باندی لوی غٹ کتاب دری جلد کی لکلے رہے احکام القرآن ابو بکر جساس لوی کتاب دو اصول فقہ لکلے دو جلد کی دو جلد کی دا لوی کتاب دے تو اصول فقہ کی اغبا گاٹے جمع کری دا کونی گاٹے او دا بای سیزلی چونا بای تجوڑولا او چونا بای خرطولا او دا خپل نو سر بی لکل جساس دا چونی خرطون کے شمس الائمہ با خپل نو سر فتوہ کی لکل سرخسی یا حلوائی دام جدید پارا چه زما دا کار کسب دے دین میں فرض دی روڑے پا دنیا گٹم پا دینی نہ گٹم لکه وسوال لیکی خپل نوم سره پلان کې زمیدار دا د سپکاوي نوم نه دی دا د عزت دی چې زه په زمیدار باندې ډوډۍ خورم ګټم چاته محتاج نه یم که چاره سره څه خو کړو
ځان خبره ده دا د عزت نمونه مشهور عالم لوی ابو بکر لوی فقی د ظاهر روایت جامعه د قدوری په مشهور دي او دا کتاب مختصر القدوری دا د امام محمد ظاهر روایت تی ټول دغه کټوي خرڅولي تجارت دې دیو نو فارغ وخت کې به هغه خرڅ کړی او بیا به د درس او تدریس کار کاو. اوس ما په قدوری مشهور دي دا کتاب په قدوری مشهور دي. قرآن زکوي ادا خونه کوي عالم تا چې لګي او کډیری خو په دین مګټا د دنیا کار کوا. د شاه اسماعیل کتاب دی هغه لیکلی دی و عالم له د دنیا کار کسب پکار دی. عالم له خاصه جامه مقرره ورزاله چې سپینه وي او د ترخزو وي او پټکې وي او څادر به د پاسه په سر د پاسه چې څوک یې مخ نه ویني وي داسې یو خاص شکل جوړول نه دي پکار. کله دې یو رنګ جامه اغوندي کله د بل کله دې پکې خپیا بل هم ګرځي کله یې سرتور هم ګرځي چې د دې یو خاص شکل خلق مقرر نه کي چې دغه شکل وجود عالمي د بل چا بنئ دا ولندې پکار وي. دا ولی څنګه لګانا نو قرآن دا ذکر کړی دی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. زما استاد شیخ رحمه الله تعالی د پنځپیر دا اول نه تجارت کو ټرک به چلے دا د وړو ماشین لګولو دا شنو کاروبار نو پاره کې کتابونه اصل شروع کړو او قتل چې کله مواد پوره کړو نو میدان کې څرګند شو کار شروع تر هغه وخت پورې نه کاو ولې بیا وچاته محتاج شم. نو معلم د قرآن یو خو صراط الذین انعمت علیهم لوی نعمت قرآن لوی نعمت معلم د قرآن د قرآن رستو کول لوی بی قدری لوی ناشکری دا. تهجد گزار دے خیراتون والا دے حجون و عمرو والا دے نور و نیکو والا دے. خداغی تپوس تی اول نشتے تپوس با اول دا قرآن کی گی دین دا قرآن نم دے چه قرآن بانی عملی نو دین دے پا قرآن عمل نئی نو دین نشتے. نو قبر کے تپوس دا ما دینو کا کئی تپوس نکی چه سو حجونو سو عمری دی سو خیراتون دی تحجدون چو دی ما دینو. پیغمبر با قیامت کی شکایت د قوم کئی نو د کتاب بای کئی
نلسم السپارہ سورة فرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا کتاب خلقو پریخو دا شکایت نکی چه اے رب میں دے خلقو منظور پر جماعت ندی کری زما قوم تہجد نہ دے کرے زما قوم روجین دینی ولی دا شکایت نکل شکایت بس ددی قدر دے اتخذوا هذا القرآن مهجورا نو لوی نعمت تے قرآن اور لوی نعمت تے معلم دا قرآن اد دو بی قدری لوی ناشکری دا لوی سزا لوی عذاب دے دا اللہ السبب دے دا عذابون نو دا کتاب دے آغا مظلوم کہ اللہ او تمنگا عجزان کینولو اللہ دے زمونگا دا کیناستا